بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د مونځ د ترجمې دریم نمبر سبق دی. نن به انشاءالله مونږ سوره فاتحه وایو. په اول سبق کې مونږ تکبیر تحریمه ویلې وه، په دویم ورپسې بیا ثنا ویلې وه، او په دویم سبق کې مونږ تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم ویلې وه. د هغې نه پس به بیا انشاءالله نن مونږ سورة الفاتحه وایو. سورة الفاتحه دا د دې ډېر زیات نمونه دي. مونږ د قرآن پاک د ترجمې په تفسیر چې کم شروع کړو په هغې کې ما د دې نمونه ټول ویلي دي تفصیل سره. نن درته دې کې ډېر بحث نه کوم، ځکه دا مونږ د عوامو دپاره کوو چې په دې باندې ماشومان، زنانه، نارینه، طالبان، عوام ټول په دې باندې پوهېږي. دې دپاره آسان ترجمه مونږ کوو. نو سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین ته وایي. الحمدلله رب العالمین خپل نوم سره سورة الفاتحه. نور نومونه هم دي، خدای مشهور نوم دی. الحمدو کې چې کوم دا الف او لام دی که نه، دا ال د دې ال معنی دا ټول تمام، او حمد تعریفونه، ثنا صفتونه، ستاینې. نو موږ به داسې وایو الحمدو ټول تعریفونه، ټول ثنا صفتونه، ټول ستاینې لله د الله دي، ټول تعریفونه د الله دي. نو الحمدلله معنی دا ټول ثنا صفتونه، ټول تعریفونه دا صرف او صرف د الله دي. یعنی مالک هم الله دی، خالق هم الله دی، رازق هم الله دی. مونږ ټول الله پاک پیدا کړو. نو د دې ټولو تعریفونه لایق څوک دی؟ صرف او صرف د الله جل جلاله ذات دی. نو الحمد معنی دا ټول تعریفونه، الحمد ټول تعریفونه لله د الله جل جلاله دي. الحمد ټول تعریفونه لله د الله دي. رب العالمین. رب چاته وای چې څوک ستا پرورش کوي هغه ته رب وای. لکه مونږ ټول نو الله جل جلاله بیا د مور په رحم کې مونږ جوړ کړو، او بیا یې زمونږ اډوکي جوړ کړه، بیا په ترتیب باندې راله سترګې جوړې کړې، بیا غوږونه جوړ کړه، لاسونه یې جوړ کړه، پوز یې، ټول اعضا او جوارح اډوکي راله جوړ کړه، غوښه یې پرې ولګوله، بیا پکې روح واچولو، بیا یې دنیا ته راوستو، بیا د هغې نه پس د مور په سینو کې ورله چشمې جاري کړي د پیو، د هغې باندې پرورش ورله کولو، ورو غټولو، ورځ په ورځ یې غټولو. بیا د هغې نه پس بیا الله پاک د ده په خوله کې غاښونه ولګول، بیا ورته خبرې زده کړې، او بیا روټۍ خوراک چل ورته زده کو، د منډو تړلو د ګرځېدو چل ورته زده کو، بیا یې ځوانان کړه، بیا ورله د ودونو انتظام وکړو، بیا الله پاک بچي ورکړه، بیا د رزق انتظام یې ورله کړی دی، او دغه شانتې بیا بوډا شو، بیا مړ شو، بیا قبر ته لاړو. نو دا په ترتیب باندې دا پرورش چا کړی دی؟ رب، هغه الله کړی دی. الله عالمین د ټولو مخلوقاتو هم دغه ترتیب باندې، څنګه ترتیب باندې چې د انسانانو پرورش کوي، دغه شان ترتیب باندې د ټولو عالمین د عالم جمع ده، عالم جمع. او عالمین کې مفسرینو ډېر تفسیرونه کړي دي، خو زه به درته آسان ووایم چې د عالم نه نور تفسیرونه هم دي، یا خو د 18,000 مخلوقات ته مراد دی. څومره مخلوقات چې الله پیدا کړي دا ته مراد دی. یا د دې نه ګوره انسانان بیا عالم دی، فرشتې بیا عالم دی، جنت بیا عالم دی، جهنم بیا عالم دی، دنیا بیا عالم دی، دغه شانتې ورپسې جنات بیا عالم دی، زناور بیا عالم دی. نو دا بیا عالمونه دي. نو د دې عالمونو الله پاک پرورش کوي. او یا د دې نه مراد عالمین دویم تفسیر علماء کړی دی چې د دې نه 15 عالم مراد دی. عالم ارواح چې روحونه کوم ځای کې الله را جمع کړي هغې ته عالم ارواح وایي. او بیا ته الله پاک تپوسونه کړي چې آیا تاسو ما خپل رب ګڼئ؟ نو الست بربکم، دوی ټولو ورته وي قالو بلا، لولنا یا الله ته زمونږ رب. نو عالم ارواح. بیا عالم ارحام د مور هغه رحم کې چې الله پیدا کړي، د مور ارحام د رحم جمع ده. نو د مور په رحم کې بیا الله پاک دغه پرورش کوي. بیا عالم دنیا ده، بیا عالم برزخ دی، یو عالم آخرت دی. نو دغه 15 واړه عالمونه هم ته مراد دی. نو رب العالمین د ټول مخلوقاتو پالون کې دی. ټول تعریفونه د الله جل جلاله دي چې د ټول مخلوقاتو پالون کې دی، د ټول مخلوقاتو پرورش کوونکی دی. ما دواړه ترجمې لیکلې، پالون کې یا پرورش کوونکی دی. ٹھیک شو؟ پالون کې دی یا پرورش کوونکی دی. زموږ د پښتو ساده الفاظ استعمالو. العالمین د ټولو مخلوقاتو. ٹھیک شو؟ عالمین د عالم جمع ده. نو موږ به ترجمه داسې کوو، الحمد ټول ثنا صفتونه، ټول تعریفونه لله د الله دي، رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی. رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی، چې د ټولو عالمونو پرورش کوونکی دی. نو داسې ترجمه وکړه.
بیا وایه الرحمن معنا چې عام مهربانه دی، عام مهربانه دی، په دنیا کې په هر چا مهربانه دی، په کافر هم مهربانه دی، په مسلمان هم مهربانه دی، په هندو مهربانه دی، که څوک الله مني په هغه هم الله مهربانه دی، رزق ورله ورکوي، ژوند یې ورکړی دی، هواګانې ورځ شپه پرې راولي. او که څوک الله نه مني دهریان دي نو هغې باندې الله مهربانه دی، هر څه ورله ورکوي، رزق ورکوي، سترګې غوږونه اعضا او جوارح یې ورکړي دي، خوراک څښاک هر څه ورله ورکوي. نو په دنیا الرحمن معنا ده چې په عام مهربانه دی، په هر چا مهربانه دی. او الرحیم معنا چې خاص رحم کوونکی دی، چې په دنیا کې نه بلکې آخرت کې به په هر چا رحم نه کوي، صرف په مسلمانانو لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکو باندې به مهربانه وي. نو الرحمن معنا چې عام مهربانه په دنیا کې، او الرحیم معنا چې په آخرت کې به خاص مهربانه وي، د قیامت پر ورځ به خاص مهربانه وي. نو ترجمه به موږ داسې کوو، الرحمن چې عام مهربانه، او الرحیم او خاص رحم کوونکی دی. الرحمن چې عام مهربانه، او الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. الرحمن عام مهربانه، او الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. نو الحمد ټول تعریفونه لله د الله دي، رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی، د ټولو عالمونو پالونکی دی، د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. الرحمن الرحیم چې عام مهربانه دی، او الرحیم او خاص مهربانه دی. الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم چې خاص مهربانه دی. نو دې طریقې څخه به دا ترجمه زده کوو. مالک بادشاه ته وایي، بادشاه ته وایي. نو ما دا ترجمه هم کړې، مالک دی یا بادشاه دی، بادشاه دی چې بادشاه دی یا مالک دی. یوم الدین، یوم ورځې ته وایي، د ورځې، او الدین د قیامت ورځ، یعنی د جزا ورځ، د بدلې ورځ. ټیک شوه. نو موږ به ترجمه داسې کوو چې د بدلې د ورځې مالک دی، داسې به کوو د قیامت د ورځې مالک دی، چې د قیامت اوله ترجمه به د دین وکړو، او دویمه ترجمه به د یوم وکړو، او دریمه ترجمه به اخره کې به بیا د مالک کوو. نو موږ به داسې وایو چې د قیامت د ورځې مالک دی. مالک یوم الدین معنا ده چې د قیامت د ورځې مالک دی. مالک یوم الدین یعنی چې د قیامت د ورځې مالک دی. مالک یوم الدین چې د قیامت د ورځې مالک دی. ٹھیک شو. دې ځای پورې مونږه د الله ثنا او صفتونه بیان کړل. اوس په مونږه ورته وایو چې مونږ هم ستا عبادت کوو او ستا نه مدد غواړو. نو بیا یو ځل زده کوئ الحمد معنا ټول تعریفونه ثنا صفتونه لله د الله دي رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی. الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم او خاص مهربانه دی. مالک یوم الدین د قیامت د ورځې چې د قیامت د ورځې بادشاه دی یا د قیامت د ورځې مالک دی. د قیامت په ورځ به صرف او صرف بادشاهی د الله وي. ٹھیک شو. اوس په موږ وایو ایاک معنا د خاص تا، ایاک خاص تا، نعبدو مونږ عبادت کوو، نعبدو مونږ عبادت کوو، ایاک نعبدو مونږ خاص تا عبادت کوو، مونږ خاص تا عبادت کوو. ایاک خاص تا نعبدو مونږ عبادت کوو، ایاک خاص تا نعبدو مونږ عبادت کوو. و ایاک او د واو معنا به مونږ کوو او و ایاک او خاصتانا، و ایاک او خاصتانا، و ایاک او خاصتانا نستعینو مونږ مدد غواړو، مونږ صرف ستا عبادت کوو او مونږ صرف ستانه مدد غواړو. ایاک نعبدو معنا ده مونږ صرف ستا عبادت کوو، مونږ خاص ستا عبادت کوو. و ایاک نستعین معنا ده مونږ مدد غواړو، نستعین معنا ده مونږ مدد غواړو، نستعین معنا ده مونږ مدد غواړو. ایاک نعبدو مونږ خاص تا عبادت کوو، مونږ خاص تا عبادت کوو. و ایاک نستعین او مونږ خاص تانه مدد غواړو، مونږ خاص تانه مدد غواړو. و ایاک نستعین او مونږ خاص تانه مدد غواړو. ٹھیک شو. نو مونږ صرف او صرف د الله عبادت کوو او هم صرف د الله نه به مدد غواړو. ٹھیک شو. اهدنا اوس مونږ الله ته سوال کوو، اوس د الله نه دعا کوو. اهدی معنا ته وښایه، نه معنا د مونږ ته. اهدنا ته مونږ ته وښایه، اهدنا ته مونږ ته وښایه، اهدنا ته مونږ ته وښایه الصراط المستقیم. صراط لارې ته وایي او مستقیم نیغه برابره سیده لار. الصراط المستقیم. نو بیا به مونږ اول د مستقیم معنا کوو او وروسته به بیا د صراط معنا کوو. ښه. نو ایک نمبر معنا به مونږ د مستقیم کوو او دو نمبر معنا به مونږ د صراط کوو. ٹھیک شو. اهدنا معنا ده ته مونږ ته وښایه الصراط المستقیم، نیغه لاره، سیده لاره، برابره لاره.
اهدنا تمونږ ته وښایه اهدنا تمونږ ته وښایه الصراط المستقیمه نیغه لاره سیده لاره راته وښایه یا الله تمونږ ته سیده لاره وښایه اهدي کې انت ضمیر دی مونږ وایو اهدي ته وښایه اهدي ته وښایه نا معنی ده مونږ ته اهدنا تمونږ ته وښایه اهدنا تمونږ ته وښایه الصراط المستقیم نیغه لاره سیده لاره الصراط المستقیم نیغه لاره سیده لاره صراط لاره الذين د هغه خلکو یا د هغه کسانو دغلته کې به ورسره ولیکم د هغه کسانو یا که ته د هغه کسانو ترجمه کې او که ته وایې چې د هغه خلکو ٹھیک شوه صراط الذین د هغه خلکو لاره صراط الذین د هغه خلکو لاره ته مونږ ته د هغه خلکو لاره وښایه انعمت چې تا انعام کړی دی چې تا انعام کړی دی انعمت چې تا انعام کړی دی انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی چې تا په هغوی چې په چا تا انعام کړی دی یا الله د هغې خلکو لار مونږ ته وښایه چې په تا چې په چا باندې انعام کړی دی یا الله مونږ ته د هغې خلکو لاره وښایه نو مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته سیده لاره وښایه کومه سیده لاره صراط الذین د هغه خلکو لاره د هغه کسانو لاره انعمت چې تا انعام کړی دی انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې یا الله د هغې خلکو لار راته وښایه چې په کوم خلکو باندې تا انعامات کړي دي نو هغه انعامات والا خلک په 5مه سپاره کې بیا الله پاک ذکر کړي انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ٹھیک شو نو دغه 4 قسمه خلک دي صدیقین شهدا صالحین نبیین من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو هغې باندې الله انعامات کړو ډېر انعامات یې پې کړو ټیک شوه نو موږ د الله نه سوال کوو اهدنا ته موږ ته وښایه الصراط المستقیم نیغه لاره صراط الذین د هغې خلکو لاره صراط معنا د لاره او الذین معنا د هغې خلکو نو موږ به اول د هغه خلکو د الذین معنا وکړو د هغې خلکو او صراط معنا به وروسته وکړو لاره د هغه خلکو لاره د هغې کسانو لاره انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر معنا ده نه د هغه کسانو لاره یعنی نه د هغې خلکو لاره المغضوبي چې غضب کړی شوی دی چې په هغې باندې غضب شوی دی علیهم په هغوی چې غضب کړی شوی دی المغضوبي معنا چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی نه د هغه کسانو لاره یا نه د هغې خلکو لاره المغضوبي چې غضب کړی شوی دی المغضوبي چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې چې هغه علیهم په هغوی باندې ولا الضالین او نه د ګمراهانو لاره یا الله مونږ ته نه د غضب کړی شوو خلکو لاره وښې او نه د ګمراهانو لاره راته وښې نو د غضب کړی شوي لاره څوک ده د المغضوب نه مراد مفسرینو لیکلي چې یهودیان دي او ضالین نه مراد ګمراهان دي یا د مغضوب نه مراد عیسیان دي نصارا ورته وایي او ضالین نه مراد ګمراهان دي ګمراهان ٹھیک شو نو غیر المغضوب نه د غضب کړی شوو لاره علیهم په هغوی نه د هغې خلکو لاره چې په هغې غضب کړی شوی دی ولا الضالین او نه د ګمراهانو لاره یا الله مونږ ته نه د ګمراهانو لار وښې او نه د غضب کړی شوو خلکو لار وښې آمین آمین معنا ده ای الله زمونږ دا دعا قبوله کړې ای الله زمونږ دا دعا قبوله کړه الله زمونږ د دعا قبول کړه نو د امین دا د دې ته مونږ وایو دې ته اسم فعل وای او دا د فعل امر په معنا کې دی د دې دا د استجب دعاءنا د دعا انا ای الله زمونږ دعا قبول کړه استجب دعا انا ای الله زمونږ دعا قبول کړه نو د امین معنا استجب ای الله ته قبول کړه دعا انا زمونږ دعا نو امین به بیا دا مونږ ترجمه کوو امین ای الله زمونږ دا دعا قبوله که نو امین به مونږ د هر منځ نه پس وایو د هر منځ کې به د هر سورې فاتحې نه پس وایو هر ځل چې مونږ کله ولا ضالین وایو که نه نو امین به وایو نو بعض خلک دا اوچت اواز باندې وایي او زمونږ د احنافو په نس باندې به مونږ دا بیا په آرام وایو چې خوا کې را سره بل څوک نه اوري نو امین به خامخا وایو که مونږ په امام پسې مونځ کوو نو هم به دا امین په پټه وایو او که ځان لمونځ کوو او ولا ضالین وایو نو امین به پسې خامخا وایو ځکه د دې امین نه اکثر خلک دا غافل وي او که چېرته بغیر د مونځ نه سورې فاتحه کله وایو که نه نو امین به ورسره بیا هم وایي علماو لیکلي چې بیا هم ورسره امین ویل لازمي دي
نو د دې یو ځل مونږ بیا ترجمه کوو. مونږ د الله نه سوال کوو کنه یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه، مونږ ته سیده لار وښیه، او کومه لار د هغې خلکو لاره چې تا په هغې انعامات کړي دي، انعام دې پې کړی دی انعام، نو د هغې خلکو لار راته وښیه. د داسې خلکو لار راته ونه ښیه چې ستا غضب هم پې شوی دی او ګمراهان هم دي، نو د ګمراهانو د لارې نه وساتي او د غضب کړی شوو خلکو لارې نه وساتي. نو دغه کوم د دغه خلکو د لارې نه پناه غوښتلې ده او د انعام یافتو خلکو د لارې غوښتنه هم کړې ده الله پاک نه، د انعام یافتو خلکو د لارې غوښتنه هم کړې ده الله پاک نه، او د غضب کړی شوو د ګمراهانو د لارې نه پناه غوښتلې ده چې الله مونږ د غضب کړی شوي خلکو او د ګمراهانو خلکو د لارې نه وساتي. نو بیا مو ورته ویلي دي آمین، ای الله زمونږ دا دعا قبوله کړه. ٹھیک شو. نو یو ځل بیا وایو الحمد، ټول ثنا صفتونه ټول تعریفونه لله د الله جل جلاله دي، رب العالمین چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی دی، مالک چې بادشاه دی، یوم الدین د قیامت د ورځې چې بادشاه دی د قیامت د ورځې یا مالک دی د قیامت د ورځې. ایاک نعبد، ایاک خاص ستا، نعبد مونږ عبادت کوو، ایاک خاص ستا، نعبد مونږ عبادت کوو. نو بیا به ترجمه داسې کوو د ایاک نعبد، ترجمه به بیا مونږ داسې کوو ایاک نعبد مونږ خاص ستا عبادت کوو، ایاک نعبد مونږ خاص ستا عبادت کوو، ایاک نعبد مونږ خاص ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین او مونږ خاص ستا نه مدد غواړو. ایاک معنا ده خاص ستا نه، خاص ستا، او نستعین معنا ده مونږ مدد غواړو، نستعین معنا ده مونږ مدد غواړو. نو مونږ به بیا ترجمه و ایاک نستعین داسې کوو و ایاک نستعین او مونږ خاص ستا نه مدد غواړو، و ایاک نستعین او مونږ خاص ستا نه مدد غواړو، و ایاک نستعین او مونږ خاص ستا نه مدد غواړو. اهدنا ای الله ته مونږ ته وښایه، اهدنا ته مونږ ته وښایه، اهدنا ته مونږ ته وښایه الصراط المستقیم، صراط لار او مستقیم معنا سیده نیغه لار. اهدنا الصراط المستقیم، ته مونږ ته سیده لار وښیه، ته مونږ ته نیغه لار وښیه. صراط الذین، د هغې خلکو لاره، د هغې کسانو لاره انعمت چې تا پې انعام کړی، چې تا انعام کړی علیهم په هغوی، چې تا انعمت معنا چې تا انعام کړی علیهم په هغوی باندې، علیهم په هغوی باندې چې په چا باندې تا انعامات کړي دي، انعامونه دې پې کړي، الله د هغې خلکو لار مونږ ته وښایه. غیر المغضوب غیر معنا د هغه کسانو لار نه المغضوب چې غضب کړی شوی دی د هغه خلکو لار راته ونښې علیهم په هغوی باندې. غیر المغضوب غیر معنا نه د هغه خلکو لار، نه د هغه خلکو لار راته وښې المغضوب چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې. غیر معنا نه د هغه خلکو لار راته وښې المغضوب چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې، د هغې خلکو لار راته ونښې. غیر معنا ده چې د هغې خلکو لار راته ونښې، یا الله د هغې خلکو لار راته ونښې المغضوب چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې. ولا الضالین او یا الله نه راته د ګمراهانو لار وښې، نه د ګمراهانو لار راته وښې او نه راته د هغې خلکو لار وښې چې په چا باندې تا غضب کړی دی. او بیا ورپسې وروسته وی آمین، ای الله زمونږ دعا قبوله کړه، زمونږ دا دعا قبوله کړه. د امین معنا سره الله زموږ دا دعا قبول کړه. نو امید دې په دې باندې به تاسو پوه شوي او ما خو درته ډېر په آسان الفاظو کې وي، ځان سره د دې سکرین شاټ واخلئ، ویې لیکئ او ښه مضبوط یاد کړئ چې کله مونږ په مونځ کې دا سوره فاتحه وایو او دغه شان دې معنی ته غور و فکر کوو، انشاءالله العزیز دا مونځ به الله ضرور قبلوي او په دې مونځ سره به الله زموږ زندگی بدلوي. نو دا زموږ ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا بېشکه مونځ انسان د غلط کارونو نه او د فحاشۍ نه منې کوي. ٹھیک شو. نو دا هغه مونځ به مونږ الله منې کوي د ګمراهۍ نه او د فحش کارونو نه چې کوم مونځ مونږ کوو او په هغې باندې پوهېږو. نو کوشش وکړو چې ځان په دې باندې پوه کړو. نو ماشومان هم کوشش وکړئ دا یاد کړئ، زنانه او نارینه، طالبان، عوام ټول دا یاد کړئ. دا زمونږ ضرورت دی، د ژوند ضرورت دی. نور درسونه چې مونږ کوو هغه د طالبانو ضرورت وي او دا درسونه چې زمونږ کم دي دا د عوامو، د هر مسلمان چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دا د هغه ضرورت دی. نو کوشش وکړئ چې دا ښکلې طریقې سره یاد کړو. نو زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.